ابن ابی حاتم اور ابن جریر د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په توسط سره یو حدیث نقل کړی دی. داغه مفهوم دا دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د شپې ټیم وو، یو زنانه ما سره لار کې ملو شوه او عرض وکړو چې ابو هريره د یو مسلې تپوس کومه. ما ورته ویل چې ووایه څه مسله ده؟ ابو هريره ما نه یو ډېره لویه سنګینه ګناه شوې ده، الله رب العزت به زما توبه قبوله کړي. ابو هريره رضی الله عنه او فرمایل وایه څه ګناه درنه شوې ده؟ وی ما نه دونه سنګین جرم شوی دی چې ما نه زنا وشوه، د زنا نه زما حمل ټهر وشو، بیا د هغې نه زما بچی وشو، خو چونکې خلکو ته خو پته وه چې ما واده نه دی کړی، نو بچي نه به پته لګېده چې دی زنا کړې ده، نو هغه بچی مې قتل کړو او چرته مې دفن کړو. اوس مې ضمیر نه پرېږدي چې آیا زما دا جرم به الله معاف کړي کو معاف به نه کړي. واقع ډېر لوی جرم دی. ابو هريره رضی الله عنه جلال کې راغلو وی چې والله د الله په ذات مې د قسم چې ستا دا عمل الله نه معاف کړي. چې دا ټکې وکړو، اخذه د ډېر خفګان په وجه باندې یو چغه د خولې نه ووته او راپرېوته، بېهوشه شوه. ابو هريره رضی الله عنه کور ته لاړو. زړه کې خیال رالو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی او تا ښځې ته فتوا ورکړه چې ستا توبه الله ته نه قبلېږي. اے ابو هريره ته څوک یې چې ته فتوا ورکې؟ او دا مناسب نه ګڼله چې اوس په اوسه باندې لاړ شم نبي علیه السلام نه تپوس وکړمه. نو د شپې خوب نه ورتلو چې کله به سحر کېږي چې د نبي علیه صلات وسلام ته مسله پیش کړم. چې کله سحر شو فوراً لاړو د نبي علیه السلام خدمت اقدس کې حاضر شو. وی حضرت بیګا ما نه چا مسلې تپوس وکړو، ما ولا دا جواب ورکړو. نبي علیه السلام فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. ځان دې هلاکو، ښځه دې هلاکه کړه. اے ابو هريره تا د قرآن کریم دا آیات نو اوریدلی څه؟ والذین لا يدعون مع الله الها آخر. هغه خلق چې د الله سره شرک کړي. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ناحق قتل کړي، مسلمانی وجلی. ولا يزنون او یا زنای کړي. نو کو داسې خلق وي نو الله به دې ته سخت عذاب ورکوي، سخت سزا به ورکوي. خو لیکن کو دې خلکو کې الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا، چا توبه وکړه او ورپسې په خپله توبه باندې قایم او دایم پاتې شو، نیک اعمال کوي، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. نو بیا د داسې ګناهګارو د توبې د برکت سره الله د دې د ټول ګناهونه په نیکیانو بدلی. اے ابو هريره دا آیات ته نه دی اورېدلی چې تا ورته وویل چې ستا توبه نه قبلېږي؟ ابو هريره رضی الله عنه په ژړا شو چې دا مې څه کړي. صحابه و که نه بس لاړل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده او چغې والې چې هغه زنانه به چرته وي چې ما نه بېګا د مسلې تپوس کړو. په بازارونو کې، په کوڅو کې، په هر ځای کې چغې والې. حدیث مبارک مفهوم دی چې ماشومان لیدل د ابو هريره رضی الله عنه دا حالت نغونډو چغې والې چې ابو هريره رضی الله عنه لیونی شوی دی، دا څنګه چغې وایي. او هغه سره غم و چې زما د یو غلط جواب په وجه باندې یو زنانه ته ما ډېر تکلیف ورکړی دی چې شپه پې راله ښځه ورسره میلاو نه شوه. اتفاق وشو په دې آخري لمحه کې د ښځې په اکه ځای کې ملاقات وشو، چرته چې ته تپوس کړو. هغې ورته ویل چې زه معذرت هم غواړم، خو ستا مسله ما نبی علیه السلام نه تپوس وکړه او زما او د نبی علیه السلام دا گفتگو، دا آیات نبی علیه السلام پیش کو. نو زه تعالی خوشخبری در کوم د نبی علیه السلام د طرف نه چې الله ستا توبه قبوله کړې ده.
نو هغه د ډېرې خوشحالۍ نه د خولې نه چغه ووته او فوراً وویل چې د دې توبې د قبولیت په خوشحالۍ کې زما چې دا کم مشهور او غټ باغ دی دا مې د الله په نوم باندې مساکینو ته صدقه کړو. ګوره دا د زناکار سره د الله د مینې محبت اظهار دی. چا چې لوی جرم کړی دی خو لیکن د لوی جرم نه پس دغه زنانه د زړه د اخلاص نه توبه وباسله. زمونږ په شان توبه نه، د زړه د اخلاص نه اوښکله، نو د نبی علیہ السلام په خوله باندې د توبې د قبولیت بشارت ملوش. نو که مونږ هم لږ د دې فراډ نه رووتو، د دوکې نه رووتو، په سچه باندې الله ته توبه وکړه نو مکه الله دی، الله به هم نه معاف کوي.